دا وګورئ ملګرو دا قبر چې تاسو ته ښکاري دا د کفایت شاه باچا قبر دی دا تاسو ته ښکاري 1900 او د شپږ نوي خبره ده چې مرزا خانه چیلم راواخله خماریان ناغلي دي صحیح دا هغه وخت نه دی د دې سندرې نه شروع اچولې وه او دی بیا ډېر زیات دا مشهور هم ډېر شو مشهور چې ده به ډبل اوازونه کول یو نری اواز یو غټ اواز دا به هم د کول او چې هغه داسې ده چې پخوا دا مجلسونه دا مایکونه نو او یعنې که دې نه پس څوک ډبل اواز کوي دا به یې ده کاپي کوي بالکل هم داسې ده د دی نه مخکې چا نه ده کړې پس ته اوس سندرغاړي بخښنه غواړم کوي رحمان رحیم ملګرو عمر جمشید یم او دا وخت زه په ضلع صوابۍ کې په زیده کې موجود یم او دا وخت زه په کوم قبرستان کې یم په دې قبرستان کې تدفین دی یا ښخ شوی کفایت شاه باچا قبر سره ولاړ یم دا وخت زموږ سره هغوی کلیوال هم موجود دي هغوی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام اول خو تاسو ته په خیر راغلی وایو چې زمونږ د زرخیزې سیمې صوابۍ ته راغلی او بیا د یو داسې شخصیت چې هغه پیژندونکی او په انټرنیشنل سطح باندې منل شوی سندرغاړی و صحیح سید کفایت شاه باچا صحیح دی تقریبا څومره وخت چې دی وفات شوی دی د 2021 کې وفات شوی دی 2021 کې تاسو کلیوالو څنګه سړی وئ خلاقونه دغه نه دا ډېر روغ سړی و ډېر ښه اخلاق واله سړی و بل په پښتنو په پښتون کام په دې ډېر مین و د هغې اندازه موږ ته د دې نه لګي چې د افغانستان ملنګ جان بابا کلامونه به وي انقلابي او داسې کلامونه به وي چې هغې کې بعد د ولس دپاره خامخا یو پیغام پروت و نو داسې کلامونه هغه زمزمه کړي دي چې د هغې مثال نشته هر قسم کوم دغه نه سندرې نه غزل نه ټپې نه مشهور شوی مشهور دغه دا د 1900 او د شپږ نوي خبره ده چې مرزا خانه چیلم راواخله خماریان ناغلي دي صحیح دا هغه وخت نه دی د دې سندرې نه شروع اچولې وه او دی بیا ډېر زیات مشهور شو صحیح در ته د خپله شاعري هم کوله که نه د یو بل وله شاعري یاره داسې سړی و چې داسې تاسو به وله صدقه ورکړه که نه چې په موقع باندې صحیح نو لکه حاضر دماغه سړی و نو هغه وخت سره چې لکه د چا واده به و یا دغه به نو دا ټپه نیمه دا کیته نیمه او داسې مصریزه دا به د خپله جوړوله خو لکه ځان به پټ ساته وي به نه چاته شته لیکلي شته ده خو دا هم ډېر مشهور چې ده به ډبل اوازونه کول یو نری اواز یو غټ اواز دا به هم د کول او چې هغه داسې ده چې پخوا دا مجلسونه دا مایکونه نو او مجلسونه به په میدان به کېدل حجره کې به په ناسته به ول په ولاړه نو هغې کې به لکه لرې کس ناست نو هغه ته به آواز نه رسېده نو هغه به یو آواز په چغه کو یو به په مدم کو چې ما سره ناست کم خلک دي چې دیم بور نشي او چې کم لرې دي چې هغوی ته هم زما آواز ورسي نو په پښتو کې په ړومبي ځل دا آواز ډبل آواز دی متعارف کړه صحیح یعنې که دې نه پس څوک ډبل آواز کوي دا به یې ده کاپي کوي بالکل هم داسې ده د دی نه مخکې چا نه ده کړې پس ته اوس سندرغاړي بخښنه غواړم کوي صحیح دا وګورئ ملګرو دا قبر چې تاسو ته ښکاري دا د کفایت شاه باچا قبر دی دا تاسو ته ښکاري دا قبر د هغه دی دا وخت زموږ سره انب خان تالاني صاحب هم موجود دی د صوابۍ سره تعلق ساتي السلام علیکم وعلیکم سلام عمر جمشید صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ تاسو او خاکي صاحب زمونږ یو ډېر دروند خوږ د اجمل منصور ادبي کلتوري غورځنګ صدر صاحب د دوی د پښتو ژبې دپاره ډېر زیات خدمات دي او ماشاءالله تعالی ماشاءالله دوی په ژبه په هنر په هر څه باندې پوه دي دوی خبرې وکړي بل دا د دوی د کلي لکه زغو نو شخصیتو زه دې سره یو دوه خبرې داسې شاملوم چې یو سندرې له پښتو رنګ له ادب له کلتور له دوی داسې یو نوم ورکړی یو پهچان ورکړی او په حقیقت کې دی لکه مطلب دا دی چې پښتو ژبې له ډېر زیات کار کړو بل د دوی خپل څه تنظیمونه زما په خیال چې د کار خلک هوښیار زلمي دا به بیا ته کټ کې ښه دا ځای کې د دوی د مطلب دا د ینګ ځوانانو دپاره یو تنظیم جوړ کړو هوښیار زلمي په نوم باندې په دې کې به دوی کونډو یتیمانو غریبو مسکینو سره ډېر زیات کارونه کول د دوی د خیر ښېګړې ډېر زیات کارونه داسې پاسې پرده و چې هغه د کیمرې نه او د مایک نه د دې خبرو نه شاته او بل دوی دا تاسو د اواز خبره وکړه نو تاسو وګورئ یو مولا صاحب مسلې هم کوي بعضې وخت کې داسې یا په سکول کې یو لیکچر نو په هغې کې چې زیات دغه ډېر شي نو بعضې سړي له پکې داسې خوب ورشي او داسې سوچ طرف ته لاړ شي د دوی د اواز سره به هغه خلک داسې راویښ شو دوی لکه دا د دې یو
پوینټ اف ویو مین دا چې دوی به د اواز لږ تیز کړه داسې کنه نو خلک به راوي نو خلک به متوجه بشول متوجه بشول دا یو ډیر غټ لکه د یو دغه او صحیح. ماشاءالله تعالی د کفایت شاه باچا شخصیت چې څوک هم په سندره میندې په ټپه میندې په شاعرۍ میندې په ادب میندې په پښتو میندې نو د سید کفایت شاه باچا خدای بخلي نوم به هغې پیژني صحیح او دی. همیشه به زمونږ په زړونو کې ژوندی وي بله خبره د دی چې یو غټه خوبي وه هغه درته دا کومه خاکي صاحب ډېرې لنډې خبرې وکړې او موږ سره چونکې ټایم هم کم دی صحیح. دی به داسې نه کولو دی به یو سړي پسې لاړه دی به دا کوشش کولو چې د زیدې د خپل کلي شاعر له دی ډېره زیاته توجه ورکړه او ډېر عزت یې ورکړه او دا د دی یو خوبي ده چې خلک غټو نومونو پسې ګرځي چې زه د پلانکي کلام وم زه د پلانکي کلام وم د چا نوم نه اخلم دی به داسې یو سړی دی ته به وایي چې خاکي صاحب ورته یار څه شی لیکلی نه دی چې زه یې وایم ده کې به دا کار و دی کې دا کار و کفایت شاه باچا د اجرو سړی و او د مجلسونو سړی و بل چې څوک به رالل نو بای دا به نه وي چې زه خو چېرته روان یم دوبۍ ته یو ملګري ما ته وی روان وي زه رالم او وی روانو په هغه غرض باندې روان وي کور کې ورته خویندې وروڼه ټول ورته راغونډ شوي وي سایډ ته راغی موږ ته یو ګنټه پروګرام د هغې نه بعد هم وکوي چې هر څه راته ولاړ دي ګاډی ورته ولاړو یو پکې غرور نو تکبر پکې نو او بس دغه مقرر وه ډېره مهرباني دی باندې څومره هم خبرې وشي نو کمې صحیح ډېره مهرباني د وخت راکولو ملګرو دا و د کفایت شاه باچا قبر الله پاک دې ته مغفرت نصیب کړي الله دې جنت الفردوس کې ته اعلی مقام ورکړي د ویډیو کتلو مهرباني خاد آباد اوسئ د الله په امان